اختیار کړي دا به تاسو ته سم لار ښیي د جنت لار تاسو ته چا ښولې دغه علما ورته ښولي د منزل لار تاسو ته چا ښولي دغه علما ورته ښولي د دین لار تاسو ته چا ښولي دغه علما ورته ښولي د مور او پلار سره د احسان لار چا ښولي دغه علما ورته ښولي حقوق الله حقوق العباد ته چا ښولي دغه علما ورته ښولي دا خو د اغیار چال دی د اغیار سازش دی چې علما بدنام کا بس خبره به کوم دې صفاش نو د دې بدنامۍ نه چې کوم دې خپل ځان وساتي علما سره محبت کوي د علما سره مینا کوي د دې په ذریعہ باندې رب ذوالجلال وتا سبحانه رحم کوي یقین منا په مقدس مکه باندې کچری دا علما نه وي او دا د دین خادمان او شهدایان او فدایان نه وي پته لګي زما استاد سهال هغه عالم صحیح نه دی او هغه صحیح نه دی او د سیاست کیسه کې او د پلانې څه ته څه کوي ستاسو کار ته پس پويږي او موږ له علماء سره کړلو موږ د علماء رسولي دلو موږ له مدارس سره کړل انجینیر پیدا نه کو دانشور پیدا نه کو پلانې پیدا نه کو علماء مدارس چې څه پیدا کړی دي هغه تاسو یونیورسيټي او تاسو کالجونه نشي پیدا کړی علماء مدارس چې کم مهنت کړي دي کم خلک پیدا کړي دي او کم خلک په ما وجود کې راوستي دي هغه پسل کار کې تاسو یو یونیورسيټي کم نه نشي کولای او ان شاء الله اوس مدارسو نظام کې الله رب العزت چې کوم دی دومره تبدیلی راوستي دا چې تاسو دا لیبرل خیال کوم چې کوم دی بدل شي علما بمی دا علما سره به چې کوم دی هغه ساينسدان امي هغه به ډاکټر امي هغه به پی ایچ ډی کړي هغه به ساينسدان امي ان شاء الله دا ترتیب روان دی وس بیا به تاسو چا باندې اعتراض کوئ مدارس نے ہم کو کیا دیا نو خدا را دا ټول پروپاګاندا دي دې خپل ځان او ساته دا ټول هغه لارې چارې دي چې په دې سره د انسان زړه چې کوم دی هغه بخای طرف ته مایل کوي او دا زموږ استاد خپل نقصان دی زموږ استاد دا خپل نقصان دی د دې ځان ساتل پکار دي یو سړی درته وایي چې پلاني آن وای غلې شه ته چې پیدا شوي تا ته بغوت کې اذان چا کړو ډاکټر درته کړو ایجوکیشن والے درته کړو دغه مولا درته کړو او دا یاد وساتئ دا هغه خلق دی دا هغه خلق دی بس ډېر سره وامه دا هغه خلق ته چې داهي صلی الله علیه وسلم معفو ولدا سي پروپاګاندا نه داسې دغه چې کوم دې خپل ځان حفاظت وکړي خپل غوګونه بند کړي په دې خبرو باندې یو سړی درته اوم وای ورته وای ما ته پته نشته زنه هم خبر ځان پیړون کون کا دا د ایمان د ډاکو اچولو والا خلق دي دا د ایمان خرابولو والا خلق دي اسلام خرابولو والا خلق دي الله دې زموږ استاد حفاظت رب ذوالجلال دې د الہی کلمت الله د پاره چې څومره کوششونه کیږي څومره مهنتونه کیږي او څومره شوی دي الله دې هغه خپل دربار قبول او منظور وګرځي رب ذوالجلال دې زموږ استاد روابط د علماء حق او سره په صحیح طریقو باندې جوړ کړي الله دې زموږ سره کې چې کوم دې د علماء حق محبت او مینه واچي او رب ذوالجلال دې هغه په نقش قدم باندې ژوندۍ جوړولو کې توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.